أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا كده الله قانون حاصل لاري هر نفس دے اللہ ودہ اللہ پا امر مڑکے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللہ امر راگے اللہ امر چراغے لاڑو کنا. وما کان لنفس ندے مناسب یو نفس لا چکل وفاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انس ابن مالک فرمائی وی قسم پا اللہ چکل مدینی لڑاگلی وی روناگانی مدینہ کی وی چکل مرشو لا سن مسند قبر دا خاور سندل نه واچ دي ژوند کې امتیاري راځي هر طرف تیار شو. بلال رضی الله عنه لاړو شام لا. عمر رضی الله ته ډېرې زارې وکړي چې پادشاه وېزه د علاقه کې نشم پاتې کېږي دی وجه دادا زه شکر زلته ګرځم. نبی صلی الله علیه وسلم مالې دی ما باندې د عمر ډېر سخت تیریږي. فاطمه رضی الله عنها ویلې صبت علی مصائب لو ان صبت الله یا مسرنا لیالیا وېدشي مصیبتونه ما باندې رالل که په ورځ باندې راشي داوم شپېشي. ابو بکر عمر هر سړی لاړ شړل به سو په یو خلاړ سو په بل خوا. ام ایمن دې خو ابو بکر عمر راغی ا د نبی صلی الله علیه وسلم د فلار وین زو دای وې شړل ډېر قیمتي کزو زړه بډای. ابو بکر عمر ورته ویل چې ګوره ام ایمن مشاړه نبی صلی الله علیه وسلم خو مسئول لاړو د الله ملاقات ته جنتونه لري. ای ویلې څه پدې خپنه ان شاء الله اړو جنت لا خپه پدې چې زمونږ په دې علاقه کې د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری جبرئیل راتلو هغه د نن منه شو. ابو بکر عمر هم ډېر وشړل. الله وی ان شي نه به مناسب یو نفس لان تموت چمړ شي الا باذن الله مگر د الله په امر ورته الله کړی دی اراده د الله ده. کتاب اندایو نیټه دا مقرر کړی شوی اوس د آخرت ځامن ځان جوړ کړي. ومن يريد او سوچ اراده لري ثواب الدنيا د دنیا د ثواب نؤتي منها من بدل ورکو. ومن يريد او سوچ اراده لري د ثواب د آخرت دل ورکو دینا وسنجد الشاکرین زر د چې بدل ورکو ثابتون لره دین شاکر انسان لا شاکر دا منه په دین باندې کلک چې مصیبتونه راشي ملا ودر به همت کیږي نه چې مړه پلانې لاړو کېږي بس څه بکیږي دا خو مرګ راځي نو. ورسات کله او شو نقل کوي مخکې زمانہ کې اې دې نبی فتایت کې ډیر ملګری وو چې مصیبتونه ورته ورسې دا به خپه کېدل نه کلک به درېدل. د شډیر انبیاء راغلي تاسو ولې نه خپه کېږئ. وکاینا الله ډیر کرته یو نبی قاتل ما هو جګړه کړی دا په قیادت کې الله والا خلقو کثیرون زیتو بین دامن الله والا خلق معهود اثر په قیادت کې د څه شل به وشو. الله چې زخمونه ورته ورسېدل وزدلی ونکړه کلک ودرېدل وما وهنو پس شول ما دا مصیبتونو د فارش دی ورسېدل الله په لار کې نه کمزوري شو مستکان نه دشمن له تسلیمي ورکړه. دشمن له څه پسمای کې نه خدا تی دا پلانې امیر کې شهید شو شهید پلانې مجاهد کې شهید شو شهید خو دې خدا مطلب نه چې بس اسلام به قوت مونږ بادشاہ پسمه کمانه دي نه صبر وکاو. والله يحب الصابرين الله مینه کې صبرنا کو سرا. ورسات اوس یو کار وکيو چې کله د څه حالانه دعا بغواړي ملګری شهیدان شي دعا غواړي. وما كان قولهم نو دې پریاد نو دې आवाज الا ان قالوا مگر دې ټول به ویلي ربنا يا رب زمون اغفر لنا بخنه وكم لس موږ د ګناونو و اسرافنا زمون د زیاتو په امرنا په کار زمون کې وثبت اقدامنا مضبوط کزمو قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين موږ له کوم کراګه په مقابل کافر قوم کې دعا غواړ الله وای سستيږي ولي. ورسا کې جواب سوال دې شکل دعا غوښتا نو اي الله قبول کړه. جواب آو فاتاهم الله پس ورکه دی خلق الله تعالی ثواب الدنيا بدل الدنيا ډیر ښه ثواب د آخرت دی. والله يحب المحسنين الله مینه کوي د نیکانو سره.
محسن دا معنا چې عمل د الله لپاره کوي دې سره مې الله یمینه ده ورسات کې ادب دې حاصل لري الله دې يهودانو سره او د کافرو تابعداري مکوي کچرته مو کړه کافر بشي به کنه بلکې نه جدایي کوي د دې وجه انس ابن مالک عبد الله ابن مسعود دوی به شکر د اسلام دشمنانو سره لاسونه یو ځکه به منزل وي انما المشركون نجس ګندري اوس غاړه ورکی فخر غنی هره هم پلاني سره نن مجلس کړو میټینګ جرګه یا ایه الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا الذين كفروا خبر مؤمن لنا کافرانو وا بڑی تاسو علی عقابکم ساسو په پوند باندې پتن قلبو بغرځه کې خاسرین تاوانین خبره ونه مانی بل الله جواب سوال دی یره وی څنګه چلو کو حیران دا يهود او نصارا نن یو بلاک دی که دوسر څوک لاس رسې ونه لري په اختصار کمزوري کې کړه د دې پیسې دی د دې تجارتي مالونه دي دنیا کې بخامخ څوک چا سره ځان ټچ کوي الله یې ما سره ټچ کوي ځان کړه زمو دوستم بل الله بلکې الله تعالی مولاکم ساسو دوسته او هو خیر الناصرین الله غره د کومه کانو نه دی ټیک دی يهودي مون کومه کوي همړه کومه د الله معنا ورسات کې بیان د دې کې د کافر انسان دی لکه الله یروب دی روب سنلقي زر دې چې موږ ورته په قلوب الذين كفروا بجنود کافرانو کې روب یرا دا ولی سبب واوري بما اشركوا بالله په سبب د دوی چې دوی شرک کړي د الله سره مشرک مرعوبي یریږي ما دا هغه چې الله نه نازل کړي به دا په بندګۍ باندې سلطانان دلیل زر دي خلق ور دي او سمسو ظالمین ډېر بد دي سره اوسېدو د ظالمانو بد جهنم دی الله یې ته مبوسم حدیث کې مرادي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وزما روپ چې په دشمن باندې یو میش وړاندې دی یو میش د مجاهدونو څومره روپ دی خطرناک تاسو ګورئ نفس او आवाज چې راغله نیکم تختیو بدن تختیو نه راځي چې مخکې منډوي شرط به اخر زی وجدا چې د خلکو الله روب ورکړي یو طاقت ورکړي جګړه په یوځي کې دنګونه سره بلځي کې وي دا وجه سره دا الله بیمانه دي کنه بیمانه انسان کې دا مسله چې کله تا کې ایمان او تا باندې مرګ اسیم راځي کزر کال ورو سیمه ته مړ کېږي ورو ساعت کو صلی الله وي چې ګوره احد کې اوله جګړه ما تاسو الله وی درکړه لیکن تاسو د سوچلو کې چات پاس کا مرګره ما کې نو له داوی منجوس مجاهدینو سره ولې راکته شوي اې دې مجاهدینو د اجتهادي معاملې د وجنه څومره لوی تاوان راغی خالد ابن ولید دا اخوانه کسان تاسو الله مجاهدین شهیدان کړه اخوام کفار دي منسم کفار شاکم کفار منس مجاهدین راګیر شو دا څه شو لکه د دوه جرندو دوه پلونو ما بینګ شراګیر شي اوی کسان شهیدان شو اوی سخت رااله په خلکو نبی صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو محاصره شو الله وی ګور اول غلبه ما ورکړه لیکن زما امر مونږ خپل ځان لکارو کتو نن ولې خپای ولا قضا یقینا الله رښتیا کړه تاسو سره وعده او خپل وعده اس پاتیم چې تاسو وشل د دشمنان به یې د الله په امر نبی صلی الله علیه وسلم اول کې سخت میدان ویوړو دې ملګرو ویلو یاد ساتئ که دشمن لم ما ته ورکړم نه راځي کوم د دشمن د اسونو د کولانه پیماله ته نه راځي کمرغان اوس موږ داغه کېړل نه راځي پاس ملګرو اجتهاد وکي چې ګوره میدان خو مجاهدینو ویوړو ارسل ځان له کلمتونو ټولې لکه چې موږ به برخه نشته زو عبد الله ورته مسای دوی زو سلوي کسان راکتش لاس کسان مورچه کې کېناستو خالد ابن ولید پاول کړ چې پیراغنه دوی سره د 50 مجاهدونو چې خشي په خوشي په سمبارانه په جوړ کې خالد سره د ملګرو په څټ واړو دویم کړ چې دوی راکتش خالد ابن ولید چې دویم تعرض ور باندې وکړ چې دا خلاص کسان ولا سو واقعي چیرته برابر دي الله سوړه ولګري شهیدان شو چې شهیدان شو د دې غره د خوانه خالد بن ولید پیراغه نبی صلی الله علیه وسلم خوري روچت جنرالو اگر معلوم چې دا چې ټینګول پکارو نو چې کله دا شهیدان شو منس کې راګیر شو صحابه
ډیر ملګری په شهادت ورسېدل حتی تر دې اذا فشلتم دامنه کمزوري شوي وتنازعتم الله اختلاف موقوف الامر په دې کار کې جزو کنسو واسیتم نا فرمانی موکړه من بعد ما راکم رشیدنا شتا صلی الله خذل ما غس تحبون شمن مشرک ولا غنیمت ګډوډ کړي منکم بعض استاسنا مناسو دی یرید الدنيا چې اراده د دنیا لري ومنکم یرید الاخره سو کې اراده د آخرت لري به الله تاسو واړو لانهم دا غوینا لیبتلیکم چې الله تاسو باندې ازمی کو کې امتحان وجواب سوال چې دا خو به صحابه لوی مجرمین دي نه الله امام معاف کړی دي ټول صحابه الله معاف کړی الله امام معاف کړی دا ظالمان شیعاګان روافض وی شلا موږ نه معاف کوو څومره لوی ظالمان دي ولقد عفا عنكم يقينا الله ساسنا بخنا کړی دا والله ذو فضل للمؤمنين الله خوند فضل له په ایماندارو اوس حج جغرافیه الله بیانې قران عجیب کتاب دی تاریخ ذکر کوي د ایسر جغرافیه علم روان د زمکه احوال چې کله ابلیس आवाज وکړ الا ان محمدن قد قتل باس ملګرو مدینه منډه شروع کړه چا غرلا هیڅ امر څنګه کاته حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم الی یا عباد الله اے د الله بندگانو دې خوراشي صحابه فرمایي وکړه چې دا आवाज ملګرو اورېدو دا سراته او شول لکه څنګه سړی دې مور لراشي درش او دیش ملګری ورته راورسېدل ابوبکر عمر ابو عبیده بن جراح طلحه بن عبید الله دی نصیبه یوزنانو ام عماره ابو عبیده بن جراح شراروانو وېد شراروانو تابو دا ګمان کو لکه څنګه چې شاهین پرې پانو کې را رواني دا څنګه رسم نشي خرابار ورکو د نبی صلی الله علیه وسلم کړه تا وکړه منځ کې پیغمبر راګیر کې ګرچا پیره دوی ته کړه شروع کړو جنگ شروع شو حدیث کې راځي دومره سخت رااله چې ابو دجانه او صحابي او هغه نبی صلی الله علیه وسلم باندې ځان د شروع ورسول شینه نبی صلی الله علیه وسلم ورواړه ولا دي دشمنانو دومره زیات خوشي په دې صحابي را خوشي کړل چې فسوار جلدو ک جلد القنفسي دا غشي داغه په املا کې د شهود ریدل تا به دا ګمان کوله کشکونه تاسو موږ تاسو په خله یادو چې دې حالت د سړي ورې څنګه صورت حال وي طلحه ابن عبید الله پنځاوي امر مې وخوړی نبی صلی الله علیه وسلم الګورلې ویلي دونکم اخاکم ورور دې زنواله وی چې څنګه به هوښ شو اخر دا بارش چې جیرا ویړو بیا به الله سره پیدا کړ نبی صلی الله علیه وسلم څنګه باندې خطو خطا نه شو زخمی وکړه وګیا ورکړه دې صحابه ورته یا رسول الله ما باندې سور شو ورسا چې وګیا ورکړه نو ایسره پاس غونډې نبی صلی الله علیه وسلم وو کمین ته جوړ کې وای نه وای هغه جنگ شروع شو طلحه عجیب خبر وکړه طلحه جنت ځان له واجب کی دنیا کې وته جنتی نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ملګرو لا وکړه د زمکه بسر باندې تاسو ژوندې شهید ګوري هغه طلحه دی ژوندې او دا شهید پرې کیفیت باندې عجیب صحابي دی اسمه کوي ابو محمد اتم مسلمان دی پنځم هغه کس چې ابو بکر په لاس باندې ایمان راوړو شپږم هغه کس چې د ابو بکر عمر سره مشوره کړو د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خدمتو کې میدان د احد کې پنځه مرمۍ وخوړې ورسمه کې بسر باندې شهید ګوري طلحه له وګوري طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر کې سنمونه ورکول کله وې د خیر طلحه راغی سخی طلحه راغی کله چې وفات کیږي 2 لک دینار او 10 درهم ته الله پاتې کړ دومره مالدار مو اته در شهادت ټول نقلی څلور شپته هجری کې بیراو پات شوی دی څلور در شي تقریبا څلور شپته کلو په عمر باندې وشدا شي الله وی ګورا منډه موالد دی خو مونږه کاته نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای کو یو خو نبی صلی الله علیه وسلم الی یا عباد الله دا د نبی صلی الله علیه وسلم اوچ شجاعت ځکه دشمنان په شګری شي کم ځای کې دي دا لشي میدان لوته اوبري بغل باندې اې دینه مخکې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو دا تر څوک ولی د الله او رسول حق ادا کی ابو بکر عمر ویلې زه ورنه کړه زبیر ویلې زه نو ابو دجانه ویلې زه یا رسول الله غلی ور کړه ابو دجانه کې عادت دا چې د سر مې وشله کپڑا تړله
معنا دا چې کله چې میدان د جنگ لکه شم یا بل وجم یا ځان ور باندې وشم او چې صحابي یو ملګری کیسه کوي وی یو سړی او چې سخت جنگ کوي دا جنگ په اخر کې ما ورته کا ته زور د بری بغل باندې ودرم چې دا څوک دی وی ایسه باندې مقام کې مخه پټ کړو د یو کافر سره شیخ په غیږ باندې شو چې کله بری سر باندې ور دوه پړکې کې وی مال راغه مال ویلي چې انا ابو دجاله وی ابو دجانه او هو ما ویلي چې نبی دا تور تعالی درکړي دی خوشنه درکړي د ډېر کارونه ورسره یې په جګړه کې موکړه د خالد ابن ولید سره تبه مسلمه الکذاب موالو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری لوي دا دلاندې ملګری گیر دي هغه دشمنانو کړه تاو کړه ودا محاصره ماته شو په هر قیمت باندې دا ملګری رو باسي جنگ شروع کړي دشمنان دلدل شي ایسه هغه زخمه ملګری را بار کړه عائشہ رضی الله عنها ام سلمہ نصیبہ ام ایمن یو صحابي فرمایي ودا عائشہ بریک په کې فایزه بوخله کې ګورګام پکې نه و وی عجیب سنانه و د مجاهدونو زخمه په میدان نه استل بار رسکه کافرانو دا زخمین وشل مش اسرو او به راړه کولې دي مجاهدونو په خلو کې به وبا وراړولې اې دې کافرانو دشمنانو کوم زخمین شو هغه به وشل وی حال وسه مال د معلوم دي ایس پاتم چې تاسو روان وي د سمکه پرې مخ باندې او نمو کا تعالی احد یو چالرا ورسول او رسول چې یته کوم تاسو आवाज درکې پرې بل جماعت ورسول تاسو راغه منی او غم سره د بل ایو غم خدا مانه تاسو ملګری شهیدان شو دیم چې आवाज وکړي چې نبی شهید دی غم د پاسه غم راغی لکه لا تحزنوا دل پارا چې الله وي خپنه شي اعلی ما فاتکم پاغه چې تاسو نه لاړو نه پاتې تاسو لور شهیدو سمانا غنیمت چلاړو ملګری زخمین شي وو خو شکل د نبی شهادت आवाज راغی نو مړ غنیمت هم د خلکو نه دی یاد وته خلکو نه خپل ځانونه دی یاد وته ټول ملګرو توجه نبی صلی الله علیه وسلم لاله والله خبير بما تعملون الله خبردار په هغه عمل چې تاسو کوئ الله امن راوستو ثم انزل عليكم من بعد الغم به الله نازل کې بتا شروع شي د مصیبت نه امن نعاسن پر کالی اصحابي فرمایي درې کرت پیمانه د اتوره پرې وتا ابن کثیر به لیکي میدان د جنگ خوب د الله رحمان رحمت خو درس شناس خوب درځي دا ګور شیطان د خوانه ته شره ودشه چې مسله وانه وري او داس په غوازان چې کنه چې خوب درته وزان چې یا به بار لار شاو د شوکا یو امن دی یو امانه دی ویلې شي هغه اطمینان لچ اسباب د غم موجود دي خو غم نشته څنګه کې ناسي ملګری امن دا امانه چې اسباب د غم لاړو يرم لاړه به د بدر بارک نو عاش مقدم کړو دلته ورسته کې او حد کې غم ډېر غټ غم دی ځکه الله خوشالي مخ کې راوړه پر کالی ولا خوب ژړاقه یخشا چې پټوله یوړل منکم ساسنا وطائفتن بلدلوا چې فکر من کړي ودوی لا انفسهم د خپل ځان نو ددوی بعض خلکو منافقان ای سره خپل غم چیرې وسنګ وتښتو اچھا کومه ډېر سخت شي دا خو هغه چاره پته لګي چې هغه دشمن سره دغه راوالي دا کومه توسه دا سیډې میډې کې سټ میشو ګوري راوي سخت خوندې وکي د راکټ څونه یو غلا شوې شو یره دا کا خوندې وکي الله باج د شکل وای خپل ځانونو غم وسوجوس په کومه وتښتو درز جوړ شو دي منافقان سره خپل غمو ګمان کو بالله په الله باندې هروا ګمان سن الجاهلیه ګمان د مدیر جاهلیت مدت الجاهلیه یا مختی موصوف دې پټ دې الفرقه څه ګمان کو یره وی الله د نبی سره کومک نه کوي عاشم موږ خراب کو ځانم خراب یقولون سبب ویلي یقولون ویل هل لنا من الامر اشتم لري دې کومک نه من شي انس کومک قل ورته ان الامر یقینا کومک شي كله لله خاص الله اختیار کړي کومک بسوک را لېږي الله دوی ویل شي اوس کله کومک راځي نو مې دا شول حدیث کې راځي اسه کې تاسو دې حدیث له ګورئ دې سره کې څه اور کې دې حدیث لا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
وکړه یو سړی خبره وکي معمولی غني به وګڼي تر مرګ پورې به تر قیامت پورې به الله ورنبي خبر شي. پر موږ تاسو احتیاط کوو د خلوص سره. سړی د الله پر ټوکو کې د رسول پورې مؤمنانو پورې کمړ یې تا څنګه الله دې سره کومک نه لالي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ژبې کنټرول. ابو زکریا په نامه باندې عالم دی زکریا په نامه ویشل کاله ما خاري کړه ټول عمل نه مزد کړ شپته کاله مې وکړې ما د ژبه کنټرول نه کړ. ابن ابي دنيا مبارک کتاب لیکلی کتاب الصمت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د اسلام د خوباین له خوبای دارا بے پیدي کارونه کې ځان نه بندول. اکثر خلک دي جانم کې دي شی بلو کړي. نو رسول الله فرمایي کله به سړی خبرو کې دا به معمولی وګڼي لیکن تر قیامت پورې به الله ورنه خپي. نیکی به کوا کنه ته جهاد هم کې الله به نه مني که دعوت هم کې الله به نه مني که حج هم کې الله به نه مني تر څو چې بصیر باندې توبه وبال باسي. نو دي ځانونه کې خبره پټوله مال ابن الله تعالی نه کار کوي سی ویلي یره کدا ورته لاړو والله کبیرش او بل دې شي ویلي یقولون دوی ویلي لو کان لنا من الامر شيء کشرته موږ له اختیارات شي ما قتلنا نبي وجل شيء من پرې مقام کې یره دا مجاهدین دې سرزوري دي دې قمقل خلک دي دې لوی لوی طاقتون سره ډغره شروع کړي دا دلته کناش یوم نه مړ کېدو بمباري په کې ځانه سره دل کې ځانه په خراب کې دوی له چا ویلو چې دا کار وکړي. الله جواب کوي دې دا مجاهد خلاړو څنګه له شهید شو ته خو یې شتامه کې مړ کېږي ته خو دې ټکر کې مړ کېږي ته خو دې تبه باندې مړ شوی. دا خبره دې غلطه راځي سړی څنګه لاړ شي دا به شهید کېږي نه. ډېر خلک پرې کور کې الله مړ کېږي ډېر خلک په څنګه کې وړي راوړي تر اخر وخت پورې الله ژوند دې نصیب کړي. خالد ابن ولید وګورئ سل غزاګانو کې برخه واخصه سل غزا کې غزواتو کې یو سل شل ځای په بدن کې زخمی شو لیکن الله څنګه کې نه غوښتنه بس کور کې لاړو ال تروح لاړو. قل ورتوا لو كنتم كويتاس في بيوتكم ساسل كورون کې لبرز الذين نكارب شاغ انسانان كتب عليهم القتل چې پر پرېشه ورې په دې باندې وجل اله مزاج ما چې غرزه دود اله چې کوم ځای کې الله ورته مر په سره کړه برشي. دا خبره دي منافقان الله غلطه ده. وصلی الله بل علت بیان جهاد څنګه پرس کوم الله وساس ایمان معلومو جهاد چې هر سره د ایمان داوی کوي چې رسم غرب وباسي ته چې اسلام بچمداري جهاد پرس کې ګوري چې کوم مسلمان نه کوم غیر مسلمان کوم منافق دی وليبتلي الله بل رفاره چې ازمي کوي الله ما دا ایمان چې تاسو شنو کړي مان مراد ایمان دی. ابتلاء کی معنا د اسمی دې کی معنا د کار کېدو ولی ما حس چې پاکي ما هغه چې تاسو شنو کړي والله علیم الله په دې ذات صدور په خواندان د شنو باندې ورسات وسبل حال الله شکر ادا مجاهدین او کفار خپل مابین کې مخامخ شو د عملګری چې راکته شو ابلیس راکته کړ دیر باندې خاري وکړه ان الذين يقيننا غ انسانان چې وګرځي منکم ساسنا یوم التقل جماعه چې کله مخامخ شو دواړه جبهه انما يقينا دوکه کړ دوی لره اوخه ول دولړه شیطان بباز ما کسبو په باز هغه عمل چې کوم کسب کړي هغه دا معنی چې راکته کېدل یو نور ګناهونه باز ټکی اشاره ده دیره چې الله دا ټول ګناهونه باندې مؤمن نه رانه شي باز باندې رانه شي اکثر ورته الله معاف کوي. و جواب سوال چې دي صحابه ورانه کړه خو جرم دی ولقد عفى الله عنهم يقينا الله بکنه کړي صحابه ولا ان الله غفور حليم الله بخون کې وړي صبرناک دی معاف میکړه. دي جنو سره منافقانو باندې صفات مجاهدین شکر شهیدان شي منافقانو دا ګوراسل تلاړه کدلته نه شهیدان کېده. دویم چې کله مجاهد اراده څنګه لري دې په خواري کې ګوره مزه موږ له بغم جوړ کی موږ له مصیبت جوړ کی مجاهد څنګه نه اگرځول الله دا علامه د نفاق ده ځان ته ساتي. یا ایها الذين امنوا ایمان علاو لا تكونوا مکیږي کلذین بشاندا چې کافران دي وقالوا دی ویلو لاخوانهم دی قلورن لرا ورن مراد نسبیرنا دیم رونه اخیری سی ورته ویلو
اذا پاتین چرانو فی الارض پرېزما کې د پاره د جهاد او کانو یو غسن غازیان چې ویلو لو کانو عندنا کدا مجاهدین زمون سره امامات نه بمړي شي او نه شهیدان شوي وي لیکن الله دا کار کوي ولی ليجعل الله شوغرز الله دا ارمانو فی قلوبهم درې پرېزونو والله یحیی الله ژوند کول عمر کول کې د مرګ ژوند اختیار چا سره دی الله سره په دې باندې الله مې ریګا څنګه لمه بچی لاړو ورور مې لاړو سلام دې شمر شمنا والله بما تعملون بصیر الله پاک عمل چې تاسو کوي دین کې ګوري مو بصیر متضمن دی معنا د علم لم ورسا کې الله اوس مجاهدین له شهیدان له زیر ور کوي سمانا بعض ملګری شهیدان بعض ملګری څنګه کې ناشتي الله چې اے مجاهدینو او اے شهیدانو په دې دنیا کې چې داخله مالونه ګټي تجارتونه کوي شرکتونه لري پلان او فلان او فلان قسم په الله چې دې ټول نساسو عمل بهتره دی ولې خپکهږي تاسو څومره چې تسلی ورکړه آیات دلیل په دې د زمګي بسر باندې بهترین خلک او الله لګران خلک مجاهدین الله په ډېر زیات خپکی د دې وجنه قران کې الله فرمایي چې لا تقولوا د شی سره ډېر احتیاط کې زمانه دوست بارکی ولا ان قتلتم کتا شرط وجل شوی د الله په لار کې امر شوی قتلتم ویلي اکثر ملګری شهیدان شي لمغفرۃ النبخنا د الله د خوانه شيږي او رحمت خیر او غره د ممایج مون د حسنات چې دې جمع کوي خل ډیر مانونه جمع کوي شرکتونه تجارتونه د یو ملک او د بل او د بل زمکه اخلي او خرسي مجاهد بشاره اخره کې ناشته الله یې مړ دې ټول دنیا نه ستا کار بهتر دی تسلی ورکړه وسوي یو ورځ خدای الله مخره ودرېږي الله یې زبتا سره ګورم دغه سخت دم کې راغی چې نه کوي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله یو سړی ډېر کې عمل وکړي لیکن داغه بدن د جهاد د وجنه کندم نشي کدا سبا د الله مخ له ودرېږي نو نقصان دي الله سره مخامخ شو ملامت وي جګ جوړ د الله مخ له ولاړی یره ما خو ډېر منځونه کړی الله ډېر حجونه مې کړی ډېر درسونه مې کړی ډېر تهجد مې کړی الله یې مړ دا بدن راکاره کا دغه څه شوی کې شوی نو په بیا کني شوی نو الله بدر باندې خپمي دا څومره خطرناک خبره ده ولا ان متم الله کې شرط مړ شوی او وجل شوی لیل الله تشرو خامخ الله له ورجم شي د پاره د حساب کتاب ورسات کې دا امر آداب الله بیانې دا اصل کې جواب د سوال دا مجاهدین چې د مرشد راکته شنو پیغمبر ولی سخت صدا ورنکړه الله دا خو امر دی نو امیر بنرمی کوي لگا فبما رحمتن پس په سبب د رحمت من الله د الله د خوانه لن تلون تدویل نرم شوي ولا ان كنت فزن کشرت به تبجبه غلیظ القلب سغزړې لن فد ملګری به تقدیر من حولک ساده دي ګردونوانا آیات دلیل لپاره چې کم سړی سغدری جوړیرا کم سړی په زبانه کنزل کې نو خلک خواله به نه راځي سیمړه ودا سد کی غونې شعر نبی صلی الله علیه وسلم ډیر نرم زړه والو فاعف عنهم نبخنا کودیلا واستغفر لهم وبخنا دویلا غواړه الله نه وشاورهم دوی سره مشوره کوي په امر بکار کې څه مطلب یو مجاهد نساو وشو ډیره سختي به مکوا ما پکا د الله نور تبکنه غواړه سبا شکل مشوره د کار باندې کې طلب کې خوا کې کینو هغه اصل کې بخم ټولوش چې ولا سمړه پرو معنا خطا شوی ما پکړم نو دا کله ورسي درندې وی شاغت شي راشي ته مقدس واړای یاغه په دې طرف راشي ته د شي سره مجاهد سبا درنجي خو آزاد خلک دي ستا جبهه بل جبهه نو په دې کې الله اخلاق به خرابېږي وسوي چې مشوره دی وکړه امیر چې کم دې ځل کې قومندان هغه عمل کرا ولا ډیرو مشورو کې خیر نشته ډیرو منلو کې صرف اورې د ملګرو لا یو بو دې شو کا بل بو یا شو کا صرف نظر د ملګرو والا نور اختیار د فیصله د امیر دی چې هغه څوک راغله بل به کوي فاذا عزمت الله شکر دې خشو کې نو ځان سپاره په الله ان الله يحب المتوکلين الله منه کې دا چې سره الله له ځان سپاري